او رسول الله مبارک په منبر تشریف فرما کېدو نو صحابه کرامو ته فرمایل را نږدې شئ. صحابه کرام منبر ته را نږدې شو نو رسول الله مبارک چې کله په ډومبنۍ پوړۍ باندې قدم کېښودو نو ویې فرمایل امین. په دویم پوړۍ باندې چې قدم کېښودو نو ویې فرمایل امین. په درېیمه پوړۍ مبارکۍ چې قدم کېښودو نو ویې فرمایل امین. بیا د صحابو نه تپوس کوي ای صحابو تاسو ما نه تپوس نه کوئ چې ما داسې عمل ولې وکړو. نو صحابه کرام د رسول الله نه تپوس کوي د الله محبوبه تاسو داسې ولې وکړل. نو رسول الله مبارک ورته فرمایل حضرت جبریل راغلی او ما ته وی چې زه به خیرې کوم بددعا به کوم او ته امین ویا. نو جبریل امین رالی او درې خیرې وکړلې. یو دا چې هلاک دي شي تباہ و برباد دي شي هغه کس چې په چا د رمضان میاشت راله او دا میاشت په ده تیره شوله ختمه شوله او په دې میاشت کې د مغفرت ونه شو دا سړی دې هلاک شي او تباہ و برباد دي شي. دویم هلاک دي شي هغه سړی تباہ و برباد دي شي هغه کس چې د چا په وړاندې ستا نوم واغستلی شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک واغستلی شي او هغه په تا درود شریف ونه وایي دا سړی دې هلاک شي. نو رسول الله مبارک فرمایل امین. دریم رسول الله مبارک فرمایل چې جبریل امین خیرې وکړلې چې هلاک دي شي هغه سړی چې هغه پلار او مور دواړه ژوندي دي یا په دې دواړو کې یو ژوندی دی او دا د خپل مور پلار دومره خدمت ونه کړی شي چې د هغې په ذریعه باندې الله د ده مغفرت وکړي نو دا سړی دې هلاک شي. نو رسول الله مبارک فرمایل امین. و دا درې اهمې خبرې دي. نو ستاسو او زمونږ په دې معاشره کې چې د رمضان میاشت راشي مخکې به چې کله د رمضان میاشت رانږدې شوله نو خلکو کې به د عبادت شوق پیدا شو. اوسنی کول داسې دی چې د عبادت شوق ختم شوی. اوس موږ چې د رمضان ورځې رانږدې شي نو په حجره کې د لډو انتظام کوو چې هلکه لډو به کوم ځای کې کوو غټه لډو به پیدا کوو. هلکه روژه را روانه ده د کرکټ میچ به وي هلکه روژه را روانه ده د کبډۍ میچونه به وي هلکه روژه را روانه ده د فوټبال میچ به وي هلکه روژه را روانه ده د ټینس میچونه به وي. نن زموږ معاشره کې د دې شي رجحان دی. دې د وجې نه عزتمندو مسلمانان وروڼو دا خبره موږ او تاسو ذهن کې کینو چې د رمضان دا میاشت دا ډېره مبارکه میاشت ده دا ډېره د برکتونو میاشت ده. نو کوشش موږ او تاسو وکړو چې دا خپل اوقات دا قیمتي کړو. دا به انشاءالله العزیز وقتاً په وقتاً ستاسو وړاندې دا خبرې راوړو. خو عزتمندو مسلمانانو په دې موږ او تاسو د الله شکر وباسو چې د کومې میاشتې د برکت سوال به الله د الله نبي کو اللهم بارک لنا فی رجب و شعبانا. الله زمونږ د پاره د رجب په میاشت کې برکت واچوه. الله زمونږ د پاره د شعبان په میاشت کې برکت واچوه. الله مونږ رمضان ته ورسوه. نو الحمدلله په مونږ او تاسو باندې د رجب میاشت تېره شوله ورپسې د شعبان میاشت تېره شوله او د شعبان په 15 باندې الله پاک د دومره مسلمانانو مغفرت فرمایي
لکه څومره چې د بنو کلب په عربو کې یو قبیله ده او د هغه قبیلې د چیلو په ویښتو په بدن باندې ویښته دي، دام د دې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصیاتو کې ده. الله پاک د دې امت د بخنې د پاره زما عزتمند بانی لټي، خو کاش چې دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله طرف تراشي. نن زمونږه د غفلت زندگی ده او د دې غفلت زندگی مونږه داسې برباد کړی یو چې د آخرت سوچ فکر دای زمونږ استاسو نه ایسته دی. د آخرت طرف ته توجه ختم شوې ده، قبر طرف ته توجه ختم شوې ده. دا سوچ او فکرم زمونږ د مسلمان د ذهن نه وتی دی چې ماله به مرګ راځي. او اوس خو شکر دی داسې خلک پیدا شو کو چاله لږ ډېر د مرګ هغه سوچ او فکر راځي نو به ځان ته قرآن مخې ته ایښی دی او درته وایي یاره دا مولیان نه دي، دا مولیان چې کوم دی دا تاسو د قبر نه یری، د حشر نه م یری، د میزان نه م یری، د پولیس رات نه م یری. مطلب دا دی چې مه د قبر فکر کوا، مه د حشر فکر کوا، مه د میزان فکر کوا، مه د پولیس رات فکر کوا. اوس زما عزتمندو من یو تاسو ته وایي چې دا مولا راته صرف د جنت خبره کوي، دا مولا راته صرف د جهنم خبره کوي، دا مولا راته وایي چې مونځ کوه، دا مولا راته وایي چې تسبیح اړوه، دا مولا راته وایي چې د قرآن تلاوت کوه، دا مولا راته وایي چې نوافل کوه، دا مولا راته وایي چې روژه نیسه، دا مولا راته وایي چې تهجد کوه. بس دا دین دی؟ وی دا دین نه دی. او زمان نوجوان د دې الحاد په فتنه کې دومره مستغرق او ډوب دی چې د یو سړي مخې ته قرآن پروت دی او د مترجم پروت دی او د هغه مترجم نم چې کوم دی زما عزتمندو د قرآن د الفاظو ترجمه نشي کولی، خلک هغه نه پسې روان دي. خو قربان شو زارو قربان شو د رسول الله مبارک نه چې 1400 کاله وړاندې رسول الله مبارک وفرمایل یو وخت براشي الله پاک بد علم واخلی، خدا د علم اوچتیدل دا به داسې نه وي چې الله به د انسان د سینې نه علم وباسي، دا به عالم یو اکدم به د سینې نه هر څه واخلي او بس خبره به ختم شي. نه، رسول الله می فرمایي علم بعد د علماو په اوچتیدو او د علماو په ختمېدو باندې ختمیږي. علما به ځي د دنیا نه او پرله پسې پی در پی به علما روان شي د دنیا نه. نن که موږ او تاسو نظر واچو نو په دې لږو ورځو کې او په دې لږ وخت کې بې شمېره علما جبال العلم دا علم او د عمل خاوندان دا د دنیا نه لاړل. د علماو د دنیا نه تک علما اوچتیدل دا به زما عزتمندو قیامت د قرب قیامت نشانی وي. نو رسول الله مې وفرمایل چې کله خلک زما عزتمندو مسله تپوس کوي نو عالم بني، خلق برازی دی او گمرانه به تپوس کوي او دا سړی به په خپل علم به ورسره نه وي، په خپله به هم ګمرایي او بل به هم ګمراه کوي. نن دا ټول منظر روان دی او رسول الله مې وفرمایل په آخر وخت کې به دا فتنې داسې راځي لکه څرنګه چې د تورې شپې توره تیاره راځي، د تورې شپې د تیاره په شانتې فتنې به راځي. اوس موږ سهار را پاڅېدلي وو، سبا شوی اذان وشو، په مزه مزه رڼا کېدله، دا ټول وطن روښانه شو، رڼا شو او پوهېږو هم پرې نه ماښام تیاره به راباندې راشي. او د ماښام په تیاره څوک پوهېږي؟ نه پوهېږي. او بیا مې رسول الله وفرمایل په دغه دور کې به یو سړی سار مسلمانی ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمانی سار به کافر وي.
دا فتنو دور دے. د دې فتنو په دې دور کې کومنګ او تاسو نظر واچو ستاسو او زمنګ د ایمان حفاظت چې په کوم ځای کې کیږي هغه مسجد او مدرسه او دغه مسجد سره وابسته علما دي، دغه مدرسو سره وابسته علما دي. تش په جماعت سره هم څوک د فتنې نه بچ کیږي چې سړی دا وایي چې زه به جماعت ته راځم د فتنې نه به بچ شم، نشي بچ کېدلی. او که تش د جماعت په وجه څوک د فتنې نه بچ کېدل نو نه به ابو جهل کافر وی، نه به ابو لهب کافر وی، نه به عتبه کافر وی، ځکه د هغوی په کلي کې د دې کائنات د ټول نه بهترین جماعت موجود. تش د جماعت پر راتګ باندې چې یو سړی وایي زه جماعت ته ځم او زه به د فتنې نه بچ شم، نشي بچ کېدل. بچ کېږي به څنګه چې ته به راځې د علماو په صحبت کې به ناسته کې. رسول الله مبارک میں فرمائل فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یو فقیح عالم په شیطان باندې د زرو عبادت گزارو نه سخت دی. یو عالم د دو گمراه کېدل چې شیطان دا بیلاری کی شیطان اوخی زما عزتمند د شیطان د خویدلو چې شیطان دا سړی اوخی دا عالم خویول ورتا عالم گمراه کول ورتا دا ډیر سختی په مقابله د زرو کسانو عبادت گزارو کی. زر عبادت گزار دی، تهجد گزار دی، تسبیح اړی، ګرم ساتلی، پنځه وخت جمع سره پابندۍ سره مونځ کوي، تکبیر الله سره، د تهجد پابند، د روزې پابند. عابد چې چاته ویل کېږي چې عبادت گزار وي. رسول الله مبارک عام مسلمان نه دی یاد کړي، عابد یاد کړي. عابد عبادت گزار چې هغه روزه هم نیسي، ذکر و اذکار هم کوي، نفلونه هم کوي، تلاوت هم کوي. نو د دې زرو کسانو گمراه کول ورته آسان دي او د یو عالم بیلارې کول ورته سخت دي. دې د وجې نه الله فرمایي چې کله تاسو نه پوهېږئ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چې کله تاسو نه پوهېدئ نو تاسو به تپوس د اهل ذکر نه کوئ، د علماو نه به کوئ. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چې نه پوهېږي نو د عالم نه تپوس وکړه. موږ اوس چې کوم دی په دې بازار کې د یو دکان چې کوم دی افتتاح کوله او هغه افتتاح د څه د دکان کوله. زمونږ د دې شب قدر یو جید عالم دین او د دې شب قدر یو فقیه مفتی او د یو عظیم علمی روحانی ادارې او سرپرست او بانی مبانی او د یو عظیم جامعی د عظیم جامعی محتمم حضرت مولانا مفتی صہیب صاحب دامت برکاتہم العلی. اللہ رب العزت دی قبول کی. منگلا چکم دے ملنگ کاکا سلورو پوٹو د ځمکې پیسې راکړې، الله دې قبول کی. الله دې وتړل کې واچي چې په دې بکسه کې چې کوم نه ماخام چټي کوي یو شل روپیا چې نو ان شاء الله العزیز نورې به برابر کی. الله دې وتړل کې واچي. توفیق دې الله د خیر ورکړي. موږ ورته دعا کوو د نیکۍ توفیق دې الله ورکړي. اسیم سنشتره پوه شي کنه په دې پوه شي نو ځان له د آخرت دپاره ټول په خپله غم کوو، وروسته به د چا په تمه کېږو نه. په دې پوه شو که نه هېڅوک هم د چا په ښه نه راځي. هر سړی د خپل ځان په خپله غم کوی. نو دغه مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه د دې شب قدر یو جید عالم دین دی، د یو عظیم علمی ادارې رهنما او د هغې بانی مبانی روح روا چشم و چراغ د جامع خالد ابن ولید محتمم حضرت مولانا مفتی صہیب صاحب دامت برکاتهم العالیہ. هغوی په دې بازار کې د قسط کاروبار شروع کړو چې په قسطونو باندې به سودا خرڅو. او دا یې ولې وکړله؟
دا صرف په دې سوچ او فکر باندې چې د دې نه مخکې دی غریب یو هڅه کړې وه چې په دې بازار کې خلک د قسطونو کاروبار کوي، نو په خپله مدرسه کې او په خپل جومات کې او په خپله جامعه کې د دې بازار دا تاجران نو غوښتل چې راشئ چې دې بازار کې دا د قسط په نوم باندې کوم کاروبار شروع دی، ډېر پکې به داسې چې هغه به صحیح وي، خو ډېر پکې داسې دي چې هغه غلط هم دي او بالکل د سود کاروبار کوي، خو هغه ته صحیح ښکاري. او حدیث مبارک کی راضی رسول اللہ مبارک میں فرمائل زما دی پاغذات قسمی نے چا پا قبضہ کی چه زما سادا پا آخر وقت کی با ہر سڑے چکم نے زمی عزت مند دو سود پا دی لعنت کی مبتلا کی گو رسول اللہ مبارک من سود خوراک بکی. او کوئی سڑے پا خپل د سود کاروبار نکی نو په یو طریقه به د سود هغه نوړی د ترسي. نن زمونږ په دې ماحول کې په دې معاشره کې چې موږ نظر وکړو دا ټول کاروبار داسې دی. اوس یو سړی دی هغه د قسط کاروبار کوي، نو هغې دپاره شرط دا دی چې دا تا سره کوم شی در سره دی هلکه دا په نقدو په دې خرڅوم په قسط یې په دې خرڅوم. اسان کار دی. اوس د بارګین والا بعضې خلک داسې دي عشقه ورسه ولاړه ده هلکه دا په نقدو اخلي دا دی په قرضو اخلي دا دی، دا صحیح کاروبار دی. خو یو سړي په دې بازار کې ځان له دکان نیولی او دفتر یې جوړ کړی ښه مزېدار، صوفي پکې شته، اے سی پکې لګېدلی، هلکه تا ضرورت دی نو درته وایي هلکه ته لاړ شه شی خوښ کا، ته به لاړم شي بازار کې به څیز هم ته خوښ کړي او ریټ به مو کوي، بیا به راشي هلکه دا شی ما خوښ کړو په دې روپۍ ورکوي، هغه سره لاړ شي هغه له پیسې ورکړي، تا ته وایي ستا سره زما دومره پیسې شوې. بل بعض خلکو دا د قسط شی چې څوک قسط باندې څوک شیز اخلي نو دا خو مجبور اخلي. څوک لیونی دی چې یو سړی موبایل اخلي او په نقدو هغه د 200 روپو دی، هغه لیونی دی چې په 15,000 روپۍ په قسط باندې اخلي، خو مجبوري به یې که نه 150 روپۍ ورسره نشته. نو دوی به زما عزتمندو په دې ماحول کې داسې وکړي چې هلکه ټیک ده چې دا څیز ته اخلئ خو دې کې پرسنټیج درته ښیم 70% 75% هلکه دا ورپسې اضافي پیسې راکړې. نو دغه مفتي صاحب یوه هڅه وکړه چې دا د شب قدر په دې بازار کې دا کوم تاجران دي او د قسطونو کاروبار کوي د خپل ځای ته راوغوښتل چې پې اوس کله مسلې ورته بیان کړه، بیا یو کتاب ولیکه په دې باندې او هغه کتاب یې په دې بازار کې مفت تقسیم کو چې یاره زمونږ په دې بازار کې د سود دا کاروبار چې دا خلک پې پوه نه دي دا وی قصدن عمدن، بعضې به چې قصدن عمدن به کوي خو اکثریت داسې دي چې په مسله نه پوهېږي. زما یو ملګری هغه له به سړی رالی او ورته ویل زه ګاډۍ اخلمه او ما دلته ګاډۍ لیدلې په دومره روپو دی، دا ګاډۍ به ته واخلي او ما له به یې راکړي، تا له به زه په قسط باندې دومره پیسې در کوم. نو هغه بلا ګاډي په دې ورکړي. نو چې کله ما سره ناسته پاسته شوه نو ما نه مسلې تپوس کوم، ما ورته دا کار پرېږده دا کار ټیک نه دی. ګاډۍ ځان له والا دا ما ځان له واخیستو کو تی اخلي کو بلې اخلي کو بلې اخلي چې په نقدو اخلي دا دی او چې په قرضو اخلي دا دی، دا ټیک ده. خو د شي به ته ځان مالک کې کو دا سړی د نه په عیني موقع کې وروسته شو چې هلکه زه نه اخلمه نو بس ټیک ته تاله مې نه دی اخیستی ځان له مې اخیستی دی. اوس داسې نه نو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه یو سوچ او فکر سره دا خلق راوغوښتل خو زما عزتمند څوک تیار نه شو. بس نو هغه غریب په خپله چې کوم دی په دې بازار کې یاره زه به چې کوم دی په دې بازار کې کښېنمه او په دې بازار کې به زه په خپله چې کوم دی د قسط کاروبار شروع کړم په دې سوچ او فکر باندې چې د شریعت د اصولو لاندې چې کوم دی خلکو ته خیر ورسي. بل دا چې منافع به کوم خو مناسب منافع به کومه. او زمونږ دا علماء کرام دا د دې قوم څومره خیرخوا دي
او به هغه پکې اوس اعلان وکړو چې الکه د چا سره پاکي پیسې ور سره دي او حلالي پیسې ور سره دي او هغه دا غواړي چې د شریعت پر رڼا کې موږ سره په دې تجارت کې شرکت کې ځکه علما سره خپل دومره پیسې یې نه اوس راتلونکې ګرمي ده د چا به پکې پکاري زه په منبر رسول ناست یم زما په کور کې 200 بیټري ده پروس کال 200 بیټري زما ختمه شوې ده او په دې سوچ باندې چې زه لیتیم بیټري غټه والمه چې چونکې زمونږ په دې کور کې خامخا اوس کارم شروع دی د بیټرۍ مسله مې کور کې د اسرای مسله مې کور لوډ دی مې د شپې چې کوم ځای زمونږ په دغه ځای کې چې کوم ځای کې زمونږ کور دی د بجلی انتظام نشته نو دا سوچ او فکر مې کو چې یو لیتیم بیټري اخلم خو په کش باندې اخلم خو چې دې خلکو دا ریټونه مې اورېدلي ني نو د سره مې اوسه پورې چا سره خبر هم نه ده کړې د عبدالله شاه ته مې یو موټرسایکل اخلو هغه د چارج والا موټرسایکل اخلو په دې سوچ او فکر چې دا پټرول راته بچت شي نو ما ورته پټرول بچت شي موټرسایکل نه سره شته خو دا موټرسایکل به چارج والا والو نو د پټرول بچت پراته کیږي صرف په دې سوچ باندې چې هلکه دا کوم د نوي موټرسایکل راوتي دی چارج والا دا به والو نو د عبدالله شاه ته مې تلک معلومات وکړه چې په قسط باندې اخلو دا به سوی نو چې هغه راته کمې پیسې یادې کړئ نو عبدالله سره دې خدای ښه وکړي هغه موټرسایکل چې کوم دی فیسبوک ته ورکړی وروره هر سړی د ورځې 15 کسان ټلیفون کې موټرسایکل خرڅوی کو نه خرڅوی مونږ چاته د یېرې ویلی نشو چې خرڅوي وجه سره چې مخکې حالات وکتل نو اوس په دې باندې یېرېږو چې خدای پاکه خو دا موټرسایکل لاړی په دومره پیسو باندې چې اوس په نقدو باندې یو شی په 2 لکه میلاویږي په قرض باندې په کش باندې په 4 او 4.5 لکه میلاویږي دا به څنګه ختموي به الله داسې موږ وس کې نه ده خو صرف مې دې پورې ویلې چې دا بعضې خلک زما عزتمندو د علمای کرامو نه تپوس نه کوي او کار د تصریح کاري خو یې صحیح نه دې د وجې نه پکار دا چې موږ نو تاسو په هر کار کې د علماو نه تپوس وکړو حلالې پیسې در سره دي خپله حلاله مزدوري وکړه اوس دې کې څه دي چې مثال په طور ته بل شی اخلي نو هغې له یو طریقه جوړ کړه عالم برته لاره وښیي طریقه برته وښیي لکه ما ته دې ملګري وویل چې یو سړي ګاډی بازار کې خوښ شو مال رالی مال دا ګاډی والا په دومره روپۍ کېږي او تی واخله او مال په کشتونو باندې راکړه نو ریټ هم هغه وکړو ګاډی هم هغه خوښ کړی بس ته صرف پیسې ورکړه نو دا خو داسې ده چې تا قرض ورکړی بس خبره ختمه شوه بیا خو ته رانه ګټه نه شي کولی او که داسې وکړي چې ته مې وکیل شو ماله دا شی والا نو بیا هم چې هغه ته وکیل جوړ کړي بیا هم ته د هغه نه ګټه نه شي کولی موبایل دکان دی ری په نقد خرڅې په دې خرڅوم په قرض خرڅوم په دې خرڅوم په کش باندې ورکوم په دې ورکوم بارګین کی ګاډی را سره دی هلکه په نقد ردي دی په کش دی ټیک ده جایز د لاره ټیک کا خو یو شی تاسو شته نه تی د بل نه اخلي خوښ کړی هم بل دی معلوم کړی هم بل دی بیه کړی هم بل دی خبره هم بل کړې ده خو ته صرف لاړې پیسې دې ورکړو بیا ترې زیاتي پیسې اخلي دې د وجې نه زما عزتمندو زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې دا بعضې کمۍ کوتاهۍ چې تاسو او موږ ته ښکاري دا زما عزتمندو دا وجه ده چې موږ د علماو نه تپوس نه کوو نو مفتي صاحب ویل ما دې خلکو ته ویلې چې هلکه که د چا سره حلال او پاکې پیسې او په دې کار کې موږ سره ملګرتیا کوي چې هلکه زما دا پیسې به هم په دې کار کې په دې بازار کې لګي خلکو سره پیسې نو ما ته په خدای قسم مې د 12 بجو پورې چې کوم دی رنګونه را روانو چې مولوي صاحب لګي ما سره هم شته لګي ما سره هم شته ما زمونږ خو دا خوله پخه شوله هر سړي ته چې ویلو یو موی ما سره نشته بله موی ما سره نشته په دې پوه شئ چې کله د ګټې خبره راشي نو بیا په دې مولیانو پسې خلک د شپې هم ټیلیفونونه کوي استاد جي ما سره هم را سره دي استاد جي ما سره هم را سره دي په دې پوهېږي زمونږ په دې مولیانو کې یو وخت کې د مضاربت مسله راغله ما دې خلکو وله ګاډي خرڅ کوی استاد جي دا زما پیسې پکې ولګوه استاد جي دا د ګاډي پیسې ګاډی مې خرڅ کو کالی مې خرڅ کو دکان مې خرڅ کو پیسې را روانې وې ګټه را روانه وه نو ما ورسره ګپ لګو ما مفتي صاحب ګوره احتیاط به ډېر کې
احتیاط به ډیر کې چې کله ګټه راځي بیا به دنه خلک ښه خوشحالي خو که خدا نه خواسته یو سړی تاله تاوان درکړي نو ګوره د یوه خبره ته کوم چې بیا به یې خلک د کور مخې ته ناست دي نو چې کله ګټه راځي نو هغه وخت کې خلک صفتونه کوي او چې کله نقصان راشي نو په تجارت کې نفع او نقصان دواړه شته او دا مې مرتویل مل مفتی صاحب چې سودا کې د وس لاندې سودا کوه یو سړي له چې سودا ورکې دومره سودا ورکوه چې ستا د وس لاندې ځکه دا بازار دی او بازار کې هر رنګه خلک دي دا خلک زمونږ د دې علماو پټکو ته نه ګوري دا د یتیم مال ته نه ګوري دا د غریب مال ته نه ګوري دا د کونډې مال ته نه ګوري دا دې ته نه ګوري خو د هغه خېټه دومره غټه خېټه ده چې په هغې کې وره چې پکې غیبېږي پټېږي پکې پتې نه لګي او چې کله پیسې وي هر سړی وي دا مې خپل دی دا مې رشته دار دی په دې پوهېږه نه او هر سړی درته وایي هلکه دا زما د ترور زوی دی دا مې د ماما زوی دی دا مې د کاکا زوی دی دا مې رشته دار دی او چې غریب شي والله نه پېژنو په دې پوهېږم سکر وري مو زما سره څه تعلق نشته سکر ور مو زما سره تعلق نشته ولې د شریعت مسله دا ده چې کله ستا په دې رور باندې مسله راغله د دیت مسله راغله مثال قتل دی نو رور خو پرېږده تربور به مو سره په دې کې شامل وي او زمونږ خلک څه وایي هلکه زما سره څه کار نشته زه دا خبره کوم زما یو ورور چې غلط کار کوي زه ورته یم زما سره کار نشته خپله به کوي خپله به خوري خپله به سکي خپله به وړي کار یې خپل دی هېڅ تعلق مې ورسره نشته دا زم ویمه دا زمونږ د دې پښتو معاشره ټول وایي خدا یاد ساتئ پردې مال خوړل دا حرام دي حرام دي حرام دي د دې نه ځان ساتل په موږ او تاسو ټولو باندې لازم نو ما مفتي صاحب ته خاندل مال موږ دې خلکو ته وایي چې د یو یو پټ پیسې راکئ آخرت د ګټې دپاره د قبر د ښایسته کېدلو دپاره د میزان د ښایسته کېدلو دپاره د پل صراط د ښایسته کېدلو دپاره والله ستا چې غریبي ده نشته را سره اوس کو مې په دې چې دلته اعلان وکړو چې هلکه زم یو په دې بازار کې یو دوکان نیسمه او د خیره سره بیټروټ سیزن روان دی او د پکو سیزن روان دی او د سولور سیزن روان دی او انشاءالله العزیز بس چې کومه ګټه راتله نیمه ستاسو او نیمه زما نو اوس به د دې غازي آباد نه ماته 2-3 کروڑ روپۍ راغونډې شي په خدای مې قسمي چې دا مخې ته چې مې کم ناست دی که نه دا یو دا به هم د کوره چې کوم دی اوس پیسې راوړي نو مې ځکه نه علم چې کور کې بیا پې ښځه زوروره ده پوه شي که نه هغه ورته چې کوم دی دغه کوي غوسه کېږي ورته دا ګیر چاپېره چې تاسو ټول ناست دی که نه اوس به دومره روپۍ راشي کور نه به ښځو والی را لېږلي جي دا زمونږ هغه هم پکې والا چا به غوا دغه نه نیولي د پړي نه نیولي اوس دا دا زما غوا خرڅه که خو کار را روان که نغده ګټه ده که نه کاش چې څرنګې د دنیا دا ګټه موږ او تاسو ته ښکاري چې د آخرت ګټه هم راته ښکاره شي څنګه چې د دنیا د کور فکر کوو چې د آخرت د کور فکر هم راته ښکاره شي کاش چې ستاسو او زمونږ سره د آخرت فکر پیدا شي قسم دې دا دنیا ډېره مکاره ده دې ښه خلک ونړول دې ښه خلک وغورځول د ښه ځوانانو باندې ملا ماته کړه دې د ښو خلکو سرونه سرتور کړل دې د ښو خلکو عزتونه پامال کړل دې مکاري دنیا دې خلک تباہ و برباد کړل موږ هم تباہ کړو تاسو هم تباہ کړئ په دې پوهېږه دا دنیا باندې څوک نه مړېږي رسول الله مبارک مې فرمایي په دنیا مړېدل نشته خو د ابن آدم ته یو واده ورکړی شي دا د سوني وي دا به تمنا کوي چې یو بلم وي چې دوه مې ملاو شي بیا به وي درېیمه دې وي دا به وي خو تاسو ته درخواست کومه مخکې د دې نه چې موت تعالی مرګ راشي پردی حق ورکوي مخکې د دې نه چې موت تعالی مرګ راشي پردی قرض ادا کا مخکې د دې نه چې د قبر دروازه راپسې بند شي چې تا سره کوم شی در سره دی پردی دا ورکا دا د پردو بچو مال مخوره څومره به یې وخورئ دا 2 قبره معده ده دا د دومره معده ستا په 2 روټو باندې مړېږي خو یاد ساته دا حرص د انسان دا ختمیږي نه دا نه ختمیږي خو الله پاک کی تاسو په من کې د آخرت حرص پیدا کی
چې په ما او تا کې د آخرت حرص پیدا شي، چې دا فکر پیدا شي چې موږ د قبر د پاره تیاری وکړو، چې هلکه د یو 2 رکعاته نفل وکړو چې زه 4 رکعاته وکړم، چې د یو د الله د دین د پاره یو قدم اوچت کړ چې زه 4 قدم اوچت کړم. الله دې موږ تاسو د دنیا نه د آخرت حریصان جوړ کړي. د کوم ماشومانو چې ختمونه دي هغه رامخکې کوي، د کوم ماشومانو ختمونه دي زمونږ په دې مدرسه کې ان شاء الله العزیز په دې 14 تاریخ باندې نور نه دي راغلي، په 14 تاریخ باندې ان شاء الله العزیز د دستربندۍ پروګرام وي. موږ به ان شاء الله استادان مشوره کوو چې پروګرام سار کیو کو ماسپخین کیو کو. نو تاسو مرو بس قرآن شریفونه مراله زبر ناس ته د لاندې ناس مناسب نه ده هم داسې به ووایي. نو ان شاء الله العزیز په 14 تاریخ باندې دستربندي ده. دا زما خبره ټول واورئ، تاسو ټول د دې مدرسې سره وابسته یې او تاسو د دې مدرسې خلک یې. که څوک دې مدرسه کې سبق وي او که نه وي، که د چا بچی وي که نه وي، چې د چا بچي دي نو څرنګه چې په خپل کور کې ستاسو پروګرام وي او د هغې دپاره چې کوم دی چېره ماله به څوک څېره راوړي. زموږ د زهیب د زوی ختم وه بله ورځ، ما ورته ویله لکه زه اوسګار نه یم، په بله ورځ به یې وکړو، نن د جمعې ورځ ده، خو دا په کور کې ډېر چې کوم دی مجبور و، بس هغه زما یې ونه منله. کور کې ورته ویلي چې به 3 تاریخ او 4 تاریخ دی، بس هلته بس جوکر اګستې وه چې بس دا استاد یې به راولې او که هغه نه راځي خو دا ختم به کوي، خپله یې وکړله. په دې پوهېږه نه، زما یې نه منله. نو ما ورته چې د الله بنده ختم باسم کې دستربندۍ کې به وکړي، خو دا خو ښځې دي چې د دلته ختم کوو نو بیا خو هلته چا د مټۍ ډبې نه راوړه او نه چا ګلدسته راوړله او نه چا سیره راوړله. هلکه خدای دې خوار نه کړه هغه ستا سیره چې تاله چا کوله ومه تا بچي ته بیا اچوله، موږ لیاسې هم څوک نه راوړي. خو زه به هر کیف او خپم دا دی ښه چاته ګیلم کړی ده چې مولي صاحب کور کې راته ښځو ویلي چې ته ورسره ګرځې مې او ستا یې ونه منله، ما یې دغه ښځې نه سر وخروه، په دې پوه شو که چل دله نه درځي نو زه دله بله کومه، په دې پوهېږي بله دله زه کومه پوه شوې، بېغمه اوسه ښه مزېداره دله کومه د دغې نه به ښایسته یي پوه شوې که نه. اوس ته دومره مجبوره شوې چې ځکه زما نه منې، هغه ته ووایه چې مولي صاحب خو زه ګرځېدلی یم، زه ورسه ګرځېدلی یم، د هغه یو ورځ سار کې دلته یو ماښام کې هلته په دې پوه شوې، مازدیګر کې په بونو کې او ماښام کې چې کوم دی په لکي مروت کې په دې پوه شوې، زه ورسه ګرځېدلی یم، هغه پته نه لګي چې په کوم طرف روان شو په هغه طرف روان وي. نو بس ده چې کوم دی زما ونه منله، اوس خپم دا دی. خو زه خفګان زما حق جوړېږي ځکه چې ما نه به تپوس کې، ما نه چې څوک ټایم اخلي نو 5 میاشتې 6 میاشتې مخکې ټایم والي، په دې پوه شوې. نو ته به ما نه ټایم اخلي چې هلکه زما د بچي ختم دی څنګه چل بی. او بیا هم چې کوم دی زه خفه نه یم ځکه چې روټۍ به راباندې تا خوړله، چای به راباندې تاس کو، سیره به دې راله کوله، نو زما هغه ټول هر څه دې په دوړه باندې لاو کړل. اوس چې ستا د بچي ختم یې مټۍ به دې راوړی په دې خلکو به دې خوړلی وې. نو اوس کور کې چې کوم دی ښځو دیګې پخ کړي مو نه پخ کړي وو 2 دیګه ورګته. اوس به د ایمان ګورم چې په دستربندۍ کې به څو دیګه پخې، اوس به د ایمان ګورم دستربندۍ له خو راځي دي مړه خبره نشته، هغې نه به تاسې یېرېږه زه ته نه یېرېږم، خبرې ته غوږ کېږده. اوس به دا په دستربندۍ کې تاوان کوي، 2 دیګې پخ کړي د ښځې په وینا، اوس زما په وینا به 4 دیګه پخوي، په دې پوه شوې که نه. ځکه یوه ښځه د 2 سړو برابر، یو 2 سړي د یو ښځې 2 ښځې د یو سړي برابر دي، 2 ښځې د یو سړي برابر دي که نه. نو د ښځې په وینا باندې څه پاخه کړل 2 دیګه، نو زه سړی یم، زما په وینا به څو پخوي 4. په دې پوهېږي مسله ده، څه ګپ خو نه دی. بهر کیف دا بعضې ملګري داسې وي چې داسې موږ خدمت کوي، نو زموږ نه غواړي چې د دوی په دې ښادۍ کې موږ شرکت وکړو، خو مجبوري وي. او تاسو ټولو ملګرو ته پته ده چې په دې وخت کې موږ د مدرسې د ځمکې قرضدار یو، هلته په تعمیر کار شروع دی، کله د خښتې غم وي، کله د شګو غم وي، کله د سیمټو غم وي، کله د سیخ غم دی، کله ګلکار له پیسې پر. اوس که زه تاسو ته ویم تاسو بیا نه منئ. پرون صرف د ګلکار او د مزدور، صرف تش د ګلکار او د مزدور د یو هفتې پیسې ما ورکړي 1,02,000 روپۍ، 1,02,000 روپۍ دا د یو هفتې د ګلکار پیسې دي، د مزدور پیسې دي.
اوس تاسو خپل سوچ کوئ چې په موږ باندې بسوم ربوجي او تاسو کې ډیر عمر ګورو خپل خپلوانو رشتہ دارو زکات ایسته نو تاسو به موږ له زکات هم راوړي خیرات هم چا راوړي نو یو د مرګرو خدمت کې مې درخواست ده چې چا خپل ایسته ام مدرسې ته راوړي او بل هم دعوت ورکړي بهر کې منګه اوسم چې کم دی زوبه بل ځکه به د جمعې منظم جمعې مندل تکوم او زم مال ته تقریر هم کومه په بل جمعات کې زه دې ماشومان ته ختم کومه نو تاسو ټول مرګرو ته مې دا دعوت درکو چې 14 تاریخ باندې زمون کم پروګرام دی نو سرنګ چې د خپل بچو د پاره ګرځېدل او دعوت تی ورکړې دی چې زما په کور کې ختم دی نو دا دلته چې کم ختم دی دام ستاد بچی دی دا زما د بچی نه دی دا ستاد بچی دی او چې کور ته راته او دعوت دی ورکاو نو دلته د مدرسې د پاره هم دعوت ورکې چې زمون په مدرسه کې زما د بچی ختم دی تا ته زما د طرف نه دعوت دی خپل ځان ورته یادې کم از کم چې ستا کور ته په دغه ورځ باندې ستا عزیز تربور ماما ترزوی دا راغلی چې دلته د سربندۍ کې دا موجود وي دا ستاسو خوشحالي ده دا ستاسو عزت دی ستا د بچي خوشحالي ده هلته ورته کور کې چې کوم دی ګلنار بیګم په سر لاس کې خودو او دلته ورته انشاءالله علما په سر لاس دي دا مبارک خلق ورته دعا کوي دا پاکان مشران علما ورته دعا وکړي د دې دعاګانې الله رب العزت زما عزتمند دا نه ضایع کوي د دې علماو په دعاګانو کې اثر وي خیر وي برکت وي او بیا چې کله دا خلک ګڼ راغونډ شي او د ختم موقع رسول الله مبارک به فرمایي د اسمان نه شپېته زره فرشتې راځي او د دې خلکو په دعا باندې امین وي نو ستاسو خدمت کې مې درخواست دی چې د کومو کسانو پلاران دلته موجود دي نو هر یو سړی به د خپل طرف نه خلکو له دعوت ورکوي څنګه چې تاسو په دې کوڅه کې ګرځئ که نه او دعوت ورکوئ چې زموږ کور کې واده دی ښادي ده دقه رنګې به د دې دپاره هم ګرځئ یو دویم دا چې څرنګې کور کې دې ختم کو او په دې خرچه راتله دقه رنګې دلته په دې مدرسه کې هم په دې خرچه راشي دا به هم د شریکې وي په دې کې به هم تعاون کوئ ما استادانو ته ویلي دي پلاران راوغواړئ او پلارانو ته مخې ته دا نقشه کېدی علما به راځي دلته به چې کوم دی ساوند راځي دا ټول به تاسو به په دې کې پوره پوره حصه اخلئ او اوس هغه دور نه دی چې ته به ما ته وایې چې مونږ صاحب به زما د وسه چې کوم دی 100-200 روپۍ کېږي یا 200 روپۍ مې کېږي استاد یې زه ډېرې ته قربان شه ډېرې ته زار شه خو استاد یې زه به چې کوم دی 200 الله پاک دې قبول کړي زهیب 5000 راکړو 2 دیګه 4 دیګه هم پخوي دا 5000 خو زمونږ شوې دا به د علماو دپاره که نه منا بای چې کوم دی 2000 روپۍ ورکړي ښه دا د صرف چانده د دوراره هغه بیله پاتې دي په دې پوه شئ نو دا مې دې پورې ته ویلی چې تاسو په دې کې بعد د والدین به راځي دلته به استادانو سره ناسته کوي خبرې به ورته علما چې کوم استادان دي دوی وکړي انشاءالله زموږ په دغه ترتیب باندې پروګرام وي خو کوشش به دا کوئ چې زموږ دا پروګرام دا ټوله کوڅه ډکوي څومره خوند کوي چې دا طالبان په دې لاره کې را روان وي پټکي په سر وي ستاسو بچي دي تاسو به کورونو ته بوځئ اشته وایي په ایماني وایي چې دا بچی کور ته دردن نه شي پټکۍ په سر وي استاد ورته پټکۍ په سر ایښي دا مور به څومره خوشبخته وي دا پلار څومره خوشبخته دی چې د هغه بچي ته سر باندې علما لاس کېږي نو دا ستاسو د ټولو خوشحالي ده بیا د دې محلې د خلکو خوشحالي ده د دې کلي علاقې د خلکو خوشحالي ده نو دعوت به هم چلوئ تعاون به هم کوئ یو سړی وایي زه د خپل وس مطابق استادانو له چې کوم دی چای روټۍ کومه کوم علما راځي هغوی له چای روټۍ کومه یا مثال په طور باندې د یو عالم د ګاډي کریم منمه نو دغه کې تاسو موږ سره تعاون هم کولی شئ الله دې وکړي چې ستاسو او زموږ د دې خیر په کار کې نصیب وشي د ماشومانو تاخیري صورتونه ویمه بیا به انشاءالله العزیز دعا کوو او انشاءالله العزیز رامخکې شه بچیه وایي بچیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر عاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم مولا د ماشومانو چې ختمونه وکړه الله حافظان جوړ کړه الله علماء ربانی نه جوړ کړه الله د خپل والدینو د پاره د مدرسې د پاره د مدرسې د معاونینو د پاره صدقه جاریه او باقیات او صالحات وګرځوي الله اے کریم مولا دا څومره مجمع چې موجود ده الله د ټولو د خیر په کار کې نصیب پیدا کړه الله زمونږ د دې ټولو بچي قرآن حافظان جوړ کړه الله علماء ربانی نه جوړ کړه الله والمحبوبین مقربین مخلصین شاکرین قانتین بندگان جوړ کړه الله اے کریم مولا څومره چې کوم د اهل اسلام مردگان دی الله دا د غید پر خیر ذریعہ وګرځوا بالخصوص د دې مدرسې د بانی مبانی د پر الله د حاجی صاحب د قبر د نجات ذریعہ وګرځوا الله د جنت ته دخول ذریعہ وګرځوا د حشر او د میزان د کامیابی د کامرانه ذریعہ وګرځوا الله د غید کور د پاره دغه د بلیات سبب وګرځوا اے کریم مولا دا ماشومان د دې استادانو د پاره مدرسې د پاره الله د خیر او د برکت ذریعہ وګرځوا الله د مدرسې د پاره د خیر برکت ذریعہ وګرځوا الله د دې مدرسې د معاونینو د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځوا دې کې تاسو ګورئ ابل او شکم نه د دې علاقې یو معزز سره چې هغه سره ډیرو غریبانو وابستګي وا او د ډیرو غریبانو سره به خېګړې کولې او یو خاموش سره او هغه چې کم نه د دنیا نه تل رضوان اجي سیبا او تاسو ټول کلی علاقې خلکو ته پته ده چې ډیر خسړیو الله رب العزت دغه مغفرت نصیب وګرځي او الله رب العزت ول قبر د جنت باغچه وګرځي دلته چې کوم نه پدې ملکانانو کې یو زنانه وفات شوی و ز په ځای وممنه او ما ذهن توصلاله الله رب العزت دغه قبر د جنت باغچه وګرځي الله دغه مرحومین پسمندگان ته صبر جمیل ورکي ډیر مرګري بدل تناس دی الله حاجتمن به د حاجتونو د غیب خزانونو پوره کا الله سو کرک تیرا پیدا کا الله قیدین دی رحای کا الله د چا دشمنی دی په دوستوي بدل کا الله نفرت په محبت باندې بدل کا الله د دې مدرسې چې څومره ضرورت تیر غیب خزانونو پوره کا الله زموږ د مدرسې څومره معاونین دی موږ سره تعاونونه کړی تر د اوس ساعته پورې الله هر یو ته الله د توخه د اخرت جوړ ک الله د توخه د اخرت جوړ ک یا الله څومره بار ملکونو کې مسافر دی ربا موږ سره روزانه په بنیاد باندې د خپل وس مطابق تعاون کوي الله
اے کریم مولا داغوی یو روپے په خپل دربار کې قبول کا الله سب په دې کلی وطن علاقه کې دی خدایا مونږ سره تعاون کوي مالی تعاون کوي جانی تعاون کوي الله اے الله کړي دی کوي با الله د ټول د دنیا او د آخرت خیرونه خوشحالي نصیب وګرځوا الله مالونو جانونو کې برکت واچوا الله صحت کې برکت واچوا ملنګ کا بیمار دی دعا ورته کې چې الله پاک کې صحت کامل عاجل دائم مستمره نصیب وګرځي الله دې زموږ والدین تر سکون او د اطمینان د خوشاله دراز ژوندۍ د روغ صحت او د کامل ایمان سره نصیب وګرځي زموږ په دغه مدرسې لپاره چې موږ کوم ازمکه اغستې ده موږ سره وخت ډیر کم پاتې دی تقریبا زموږ د مالک د قول مطابق 2 میاشتې پاتې دي هغه سره براکاږو خو تاسو ټول دعا وکړئ چې الله رب العزت د دې 2 میاشتو کې دنه د دې پیسو تنظیم وکړي کولی شي الله من غریبانان یو الله غریب نه دی الله وی انتم الفقراء تاسو غریبانان یې والله الغنی الله مالدار دی دغه مالدار ذات ته چې خدای موږ ټول فقیرانو کچکول لته نیولې الله دغه مدرسې د ځمکې اسباب برابر ک الله زموږ د دې ګیرو لاج وسات الله د دې پټکو لاج مسات الله د ذلت نم بچ ک الله د رسوایی نم بچ ک الله ډیر خلق پدی تمدی چې کله به دا چې کوم د رسوا کیږي کله به چې کوم د ازمکه واپس کیږي کله به چې کوم د دس پکواله کیږي کله به د خندا جوړیږي الله د چا د خندام نه کی الله د چا د خندام نه کی الله د ذلت نم بچ ک الله د رسوایی نم بچ ک الله د پدی مخ باندې ګیره نه خدای ګیره تار اوستا الله لاس کی کتاب نو اتارا کو الله سپاره نو اتارا کړ الله سپاره اے الله د علماء ستا کینو الله جمعات او منبر او محراب سره تا وابست کو الله د طالبانو سره د ناس ته توفیق تارا کو الله ګیره نو ګیره تارا وستا پټکې تارا کو الله نن می خدای د دې طالبانو سره ناس ته کوم دا تارا نصیب کړی د الله نن من پدې ګیره کې سپین ولګېدل خدایا دا دومره زندگی دی را کړې و خدایا هر قسم نعمت را کړې خدای استاد دې نعمتونو شکریا نو شدا کوله الله اوسم د دې سپین ډک ګیره کې سپین ولګېدل الله د دې سپین ډک لاج وسات الله رسوام نه کې الله ذلیلم نه کې الله شرمندم نه کې الله د دنیا او د آخرت د خذلان نه مسات الله د خلق زونه ورته تمایل ک الله د خلق زونه تمایل ک الله د خلق زونه تمایل ک الله د دې طالبانو کچکولون ته وګور الله د دې سپینګرو کچکولون ته وګور الله د دې خدای د دې ماشومان کچکولون ته وګور الله زمونږ د دې زهاب د چې کوم دی والد صاحب وفات شو او داغه د زویم په کې ختمو هغه موقزه ومنه الله دې دغه د خپل نیکه د پاره او د خپل والدینو د پاره خدای باقیات صالحات ولو ګرځه الله صدقه جاریه ولو ګرځه دا بل معصوم چې کوم دی د نه وفات شوی الله دا غیر پر صدقه جاریه وګرځه رب کریم د دې ټولي محلې د پاره د خیر او د برکتونو ذریعہ وګرځه الله د دې ټولي محلې ته خیر نصیب وګرځوا الله دې خلکو موږ له روټي را کړی دا الله دې موږ طالبان له وبو ور کړی دي چي ور کړی دی خدایا الله دې ټول کورونو کې خیر او برکت واچوا الله خیر او برکتونه واچوا الله دې ټول مرګرو چې موږ سره د اوسه پورې دي خلکو څومره الله دې کرم معاملې کړی الله د دې یو نړۍ بدلی په دنیا مرکه په آخرت مرکه الله آخرت کې زندگی د خیر او د برکت نه ډک الله دنیا کې زندگی د خیر او د برکت نه ډک الله خپل رضا ورته نصیب کا خپل قرب ورته نصیب کا الله خپل معرفت ته نصیب کا الله د دې طالبانو چې کوم استادان دي الله غو استادانو په زندګو کې برکت واچوا صحت کې برکت واچوا د خپل والدینو د پاره باقیات صالحات وګرځوا بالخصوص زبنګ د عبد الله د دې مدرسې ډیر خدمت کوي موږ ورته سخت مو سپور استغه مرته ویو تا غوسم پیوکو او خدایا د په عمر کې ژوند کې صحت کې رزق کې ډیر برکتونه واچي خدای د واده تمنا کوي رب کریم ته ول در تر در تنظیم وکي یترونو ته اړه کې واچي الله چې زر تر زر ولا چې کوم دی الله پاک د خستخ کلی مزیدار پاک بیبي نصیب کی او زر تر زر دا کور آباد شي الله دې ټول تر دنیا او د آخرت خیر نصیب کې صلی الله تبارک